جبرائیل علیہ السلام ته الله فرمایل چې لاړ شه ان اقلب قضا و قضا دا فلانه چې څومره دا کلی دی دا ټول دا سره واړه په دې بل طرف باندې جبرائیل علیہ السلام چې راغی په یو ګټ کې یو کس ناستو الله الله کول جبرائیل علیہ السلام واپس راځي یا الله الته خو یو کس داسې دی چې لم یعصک طرفة عین قط هغه خو په ټول عمر کې د سترګو د رب هم رمستانه فرمانی نه ده کړې د دې نه باندې د تقوا لوی مقام شته مال جواب راکشته د تقوا د دین زیات مقام شته چې یو انسان په خپل ټول زندګۍ کې په خپل ټول عمر کې د سترګو د رب عمر د الله نافرمانیونه کې شته دی نشته نو خدای هغه باندې راواړو ما دې کې خو هغه موجود دی زما رب ورته فرمایي چې آو په هغه باندې د ټولو نه اول راواړو ولی وجه صدا حضور فرمایي چې رب لا یزال ورته فرمایل چې دا د پوړان دی باندې دا ټول نظام ګډ وډ دی او دا د الله جل جلاله بندگان په کوم طرف باندې روان دي د وینه زما لند دغه نه دی زما لند دا دی زه خو بدل خپل ذکر او اسکار کوم او زه خو لګیایم عبادتونه کوم ما خوړو نه فرمانی کړي نه دا چې د پاغه باندې په دې تندې کې ګونجم د سره نه دی راغله او پریشان شوم په نه دی یو لحظه لا نو د ټولو ناوله په د باندې راواړه او بیا په دې نور باندې راواړه زکه عزتمندو د دې زما جانان مبارک یو مثال ذکر کړی دی لکه کشته دا دو چته دا او پاغه کې کسان لګیا دي سفر کوي لاندې چت والام دي برم دي لاندې چت په وبو کې روان دي بر چت چې دی هغه د وبو د پاسه د سمندر کې سفر دی شروع دی وی لاندې چت والا ته د وبو ضرورت شو نو دی بر والا ته وی چې مونږ وبو پکار دي نو دوی سره چون کې بر خو هغه خو په سمندر غاړه وا ور مری کولاول نشو او بر چې راتلل نو دی بر والا به ورله وبو ور کولې چې دا والے وبو چې بار بار ته غوښتې نو اخر کې د دې وتړه تنگ شو دی ورته ویاله خپل کارم دی ځان له تکړه شي او بچ د کم ځای نه راخلای نو راخلای بس هغه کې یو کس لاندې د نر بچي شروع شوی دی او یو غټ ټبر ور سره او په دې کشته باندې د لاندې نه په کوم چت کې چې دی وو پاک چت کې پاغه دغه کې دغه یو طرف کې سورې شروع کړي دي چې دی بره دغه والا او د تبر والا دا ډز ډز اورېدلې دي نو دی ورته چې دا څه کوي چې یاره دا کشته زه به سبا بار بار د تاسو نه اوبر اخلو د کشته کې به سورې وکما پوهېږي په د لاندې نه نو زه دا اوبه به پکې ډایرک راځي بس تاسو ته واړو وایو نه دا اوبه به زه د دې ځای نه ډایرک راخلم زما محبوب فرمایي که د بره والا او دا سړی منې که څوک یې منې که دا د تبر والا دا یې منې که خو صحیح ده او که منې نه کو وی چې زمړه صحیح ده بس تاسو ځان دپاره خپل کار کوئ او لګیا ته په تبر باندې خپل لاندې ځای چې کوم دی څه څه لاندې چت سورې کوي نو بس سورې کا نو وی غر کېږي به یوازې لاندې که نه باندې به مسره غر کېږي دواړه به غر کېږي قربان زما د جانان مبارک چې کم دی د عقل او د علم او د فهم نشم چې الله د عقل او فکر د دانش او د حکمتونو سلی سے پیدا کړي یو کم سلی یوازې خپل جانان مبارک لور کړي په دې وجه باندې دا موایا چې فلانې غر کېږي غرق دي شي پاکستان کې نظام مصطفی نشته نه دی وي زما خانقاهو آباد ده هغه کې خود جمعې مظلم بلا خلق راځي او خلق ډېر راځي زما لاسم ښکلی ما ته څه ضرورت دی چې زه د بل چا پروا وساتم چې زما دوه درې مریدان رانه مخکې رستم وي زما کیړی ما ته سموي زما ته څادرم اچوي زه نور څه کومه په چا باندې چې زه چې کم دی دنیا ورانېږي دي دغه سره زمونږ کار نشته زما محبوب فرمایي چې دغه په عذاب کې راځي ته به ورسره په سر کې په عذاب کې راځي ځکه چې دغه غر کېږي دا مه وایه چې زه به ورسره غرق نه یم ما ته به په سر کې غر کېږي ځکه عزتمندو حضور قبله امیر المجاهدین هغه صرف په خپل ذات کې چې کم دی هغه دغه نه وکړی چې هغه د تقوا غر او هغه د اخلاص غر او په خپل کلي کې او په خپل خانقاه کې او په خپل جومات کې نه هغه میدان ته راوتلی هغه د دغه امت غم هم کړی پوهېږئ دې باندې او په حقیقت کې کړی نن عزتمندو یقین وکړئ زه دا څو ورځې چې کم دی د پاکستان د هغې باولنګر د هغې ګوټ نه راورسېدم چې کم دی سوات ته په هر ځای کې که ماشوم دی که مشر دی که کشر دی که د هرې طبقې سره تعلق ساتي ما یو ماحول ولیده د دومره اختلافاتو باوجود چې هر طرف ته د لبیک یا رسول الله صداګانې وې ما وې په هغې عظیم هستۍ په قبر د الله کروڑها رحمتونه نازل کی چې چا زما د محبوب علیه السلام د دین دپاره دومره کار وکړو چې الحمدلله نن د شرق نه غرب پورې کراچۍ نه خیبر پورې د هر طرف نه د لبیک یا رسول الله صداګانې پورته کېږي